څه ګڼئ تر اوسه پورې چې بې شمېره کلونو دې دهشتګردۍ چپو ووهلو اوسه پورې نه رایو کېدو څه وجوهاتو؟ به دا ووایم چې زموږ د مومند قام موږ سره په هر سطح باندې په هر وخت کې خپل زیاتی او ظلم جبر شوی دی چې دغه کم امن موږ غواړو د هغې مطالبه کوو. دغه مومند قوم دا پښتانه څومره تعاون کوي د ریاست سره په امن راوستو کې؟ موجوده بجټ کې 200 ارب روپۍ ریاست واخیستلې. نو تعاون خو دغه دی چې زما او ستا د دې وینې نه د دې چمړې نه دغه بجټ دغه کېږي. نو دې نه غټ تعاون زه وایم چې بل نشته دی په غټه سطح باندې. جی دې وخت کې زه مومند کیم چې کوم لګېدلی دی د پښتون قومي جرګې په دې میدان کې دغې څه مشران را سره موجود دي. خبرې اترې به ورسره کوو چې کوم سختې کوم مقاصد دلته راوستي دي. د ټول ناول زموږ کتونکو سره خپل تعارف وکړئ. تفسیر مومند یم، د ضلع مومند یو سماجي کارکون یم او دلته خپل قام سره په ګڼ تعداد کې شرکت کړی دی. صحیح ده. د ټول ناول خو زموږ کتونکو ته دا ووایي چې د مومند نه تاسو چې نمایندګي کوئ خپله څومره خلک په راغلي دي کیمپ کې به موجود دي؟ د مومندو نه خو زه به ووایم چې نن د جرګې دویمه ورځ ده. پرون اوله ورځ باندې به زموږ مومند چې راغلي دي یا زیرې کړې ده او یا دلته شتون لري نو 1000-2000 پورې کسان انشاءالله راغلي دي دلته. زمونږ کتونکو ته دا ووایي چې تاسو دلته کې په کم مقاصد کم سختې او کم سوچ راوستي؟ مقاصد او سوچ خو د ټول پښتون قام یو دی او بیا زه به دا ووایم چې زموږ د مومند قام موږ سره په هر سطح باندې په هر وخت کې خپل زیاتی او ظلم جبر شوی دی د دې ریاست لخوا. نو هغه ظلم او د جبر نتیجه ده چې موږ یې دې ځای ته راورسولو او دلته د نورو پښتنو سره رایو کړلو. نن چې د خیبر په دې مقام باندې ټول پښتانه رايوځای شوي دي او مختلف کیمپونه لګېدلي دي، څه ګڼئ تر اوسه پورې چې بې شمېره کلونو دې دهشتګردۍ چپو ووهلو اوسه پورې نه رایو کېدو څه وجوهاتو؟ وجوهات خو دا و چې زموږ پښتانه ټول عمر ریاست د تقسیم ښکار کړي دي او د ریاست نه دا د فرنګي د وختونه د 200 کالونه موږ سره دا قصه روانه وه چې پښتانه ټول عمر هغو تقسیم کړي وو. بیا د فرنګي په نظریه او منشور باندې زموږ ریاست هم لاړ، دوی هغه شان تقسیم موږ وساتلو. نو هغه ظلم او جبر دومره حد ته ورسېده چې پښتانه کار څومره یو بل سره تقسیم و دغه شوي جلا شوي جدا شوي نو هغه د ریاست ظلم او جبر دې ته ورسېده چې اخر هم پښتون په دې پوه شو چې موږ پښتانه یو بل سره اتفاق نه کړی نو د دې تورې بلا نه خلاصېږو. نو څه ګڼئ د مومندو خلکو ذاتي طور باندې چې تاسو نمایندګي کوئ دا مشران موجود دي دلته کې کمې ستونزې هغوی مخامختیا کړې؟ د مومندو ستونزې خو او د ټول پښتون ستونزې زه به دا ووایم چې یو دي. زموږ اولنۍ یو غټه ستونزه دا ده چې بدامني ده، دا زموږ غټه ستونزه ده او بدامني داسې نه ده چې ګینې موږ باندې د نورو ملکونو نه یا د بل چا نه مسلط ده، موږ باندې بدامني د خپل ریاست نه مسلط ده. نو اوله ستونزه خو زموږ د بدامنۍ ده. دویمه ستونزه زموږ د اقتصاد ده. زموږ چې څومره پورې وسایل دي یا زموږ اقتصادي راهدارۍ دي، لارې دي، زموږ بارډرې دي، هغه د ریاست تړلي دي. نو کومې چې زموږ بنیادي ستونزې دي هغه د ټول پښتون ولس دي، خو امن او اقتصاد دا زموږ غټې ستونزې دي. څه ګڼئ چې دغه کم امن موږ غواړو د هغې مطالبه کوو؟ دغه مومند قوم دا پښتانه څومره تعاون کوي د ریاست سره په امن راوستو کې؟ ریاست سره خو امن راوستو کې زه به دا ووایم چې په دې موجوده بجټ کې 200 ارب روپۍ ریاست واخیستلې. نو تعاون خو دغه دی چې زما او ستا د دې وینې نه د دې چمړې نه دغه بجټ دغه کېږي. نو دې نه غټ تعاون زه وایم چې بل نشته دی په غټه سطح باندې چې 200 اربه بجټ ته اخلي. نو دغه بجټ چې کوم دوی دغه کوي نو دا خو زما او ستا ټیکس دی که نه، زما او ستا وینه ده، زما او ستا زوه ده، دغه تعاون دی. دویم تعاون دا دی چې دې ریاست ته موږ سینه خلاصه کړله او ویلکم مو ته وکړه، په خیرالۍ مو ته وویل چې یو آزاد قبایلو یو آزاد پښتنو دا ریاست موږ دغه کړو. نو دغه هم یو غټ تعاون و او د هغې بدل کې دې ریاست موږ له صرف هغه یو شناختي کارت راکړی دی چې هغه شناختي کارت دې ریاست په خپله باندې دومره بدنام کړی دی چې په نورو ملکونو کې داسې نشي ویلی چې زه پاکستانی یم. هغه د 100 نه د 200 نه یخوا نمبر دی په ټوله نړۍ کې. د دې غونډې د دې جرګې نتیجه به سره وځي؟ نتیجه خو به د قام چې څه فیصله وکړله سبانۍ ورځې ده او د قام په خوښه باندې به د دې نتیجه راوځي چې هره نتیجه وه هغې کې به انشاءالله مومند قام سر کې د خیره سره د نورو قومونو سره به مومند قام سر کې ولاړي د خیر. یو بشي دا خلک د ځان له ځانه چې کومه خیمې لګېدلي دي په مراعات او مفاد او په دې اتفاق باندې به راشي؟
نو دا خیمې خو چونکې هغه ترتیب یې له داسې جوړ کړی دی نور خو قام او ولس یو دی چې دلته راغلي دي که جنوبي پښتونخوا ده او که دا پښتونخوا ده ټول را یو دي او خبره یوه ده مسله یوه ده